ابنای هرمز کې چې کم د انټرنیټ کیبل دی نو ایران چې دی هغه دغه کیبل هم کټ کولی شي. د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې دا قسمه پوسټونه چلیږي کم چې سمندري لاره ده او ایران بنده کړي نو په هغې کې عربو ته انټرنیټ هم تللی دی. نو په دې باندې بحث کوو چې دغه انټرنیټ تارونه چې دي دا ایران کټ کولی شي که نه شي، ځکه چې د هغه خو د عربو سره الریډي نه لګي، هلته پې حملې هم کوي ځکه چې هغو امریکې له اډې ورکړي دي. نو هغه اډې چې دی نښه کوي نو د انټرنیټ پسې دی بندولی شي که نه شي بندولی. نو دغه لاره چې دی دا الن ساعت د ایران په کنټرول کې ده، کم چې سټریټ اف هرمز دی نو دا د ایران په کنټرول کې ده، ځکه چې هغو دغه لاره بنده کړې ده او کم د تیلو جهازونه چې ځي نو هغه جهازونه پرې مکمل بند کړي، لکه په هغه ځای کې باندې جهاز چې دی نه نشي اورېدلی. د ټول نه زیات تیل چې دی دنیا ته نو هغه په دغې لاره باندې چې دی ورکړی کېږي، نو هغه لاره یې بنده کړې ده. نو د یو څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې ځینې کسان چې دی د هغې تصویران ورکوي چې ایران چې دی هغه دغه تارونه چې دی دا کټ کولی شي، ځکه چې جنګ روان دی نو هغه دغه تارونه کټ کولی شي. نو په جنګ کې دا کارونه چې دی دا نه کېږي چې هغه لاړ شي او د انټرنیټ تارونه چې دي دا کټ کړي، ځکه د انټرنیټ دغه تارونه چې کټ شو نو د دې سره چې دی غټ نقصان چې دی دغې ملکونو ته میلاویدی شي. کم چې دغه ملکونه دي عرب ممالک دي نو د هغو د بینک سیسټم چې دی هغه به مکمل کټ شي. چې کله دغه تارونه کټ شو نو د بینک سیسټم چې دی د هغو به کټ شي. دغه شانتې په موبایل کم انټرنیټ چې دی او مکمل لکه د موبایل نه چې کم د بینکینګ کار کېږي هغه به مکمل کټ شي. دغه شانتې که ویډیو کال کوئ تاسو پاکستان ته کوئ یا د دې ځای نه تاسو څوک کوئ نو هغه انټرنیټ چې سیسټم چې دی هغه هم د دې سره کټ شي، ویب سایټ به هم کټ شي. دغه شانتې مکمل هر سره چې دی هغه بند شي او د څه وخته پورې به دغه متاثره شي هفته میاشت چې دا به دې کوم لګېدی چې خو الان ساعت جنګ روان دی نو د جنګ د وجې نه به دې کې بیا زیاتې ورځې چې دی دا هم لګېدی شي که دغه تارونه کټ شي. بل لا چې د هغې کنټرول چې دی هغه د ایران سره دی، د ایران سره دی نو چې جنګي نو بیا خو هغه نشي وروستلی دغه جهازونه چې دی هغه نشي راتلی چې هغه کیبل ورولي، ځکه چې د دې کم خپل ټیم دی هغه بیا دغه ځګي ته نشي راتلی. نو د جنګ دا اصول نشته چې ته لاړ شي او د یو ملک د انټرنیټ تارونه چې دي دا کټ کړي. که دغه تارونه ایران کټ کړل نو په ده باندې به پابندیانې چې دي دا به ولګي. ځینې کسان به چې په ده باندې پابندیانې دي نو کومې پابندیانې چې دي دغه پابندیانې به په شي خو نوره سخته به په ده باندې هم دغه شي، ځکه چې ډېر ملکونه چې دي کم ملکونه د سره اوس هم چې کم کارونه کوي نو هغه چې دی هغه به په ده باندې هم بند شي. دا به یوازې د عرب ممالک انټرنیټ سیسټم چې دی دا به کټ نشي، دا په ټوله دنیا باندې چې دی د دې اثرات په وغورځېږي، ځکه کم ملکونه چې د عربو سره تعلق ساتي نو هغو ته به هم دا سیسټم چې دی دا به کټ شي او د دې سره به د ایران په انټرنیټ باندې چې دی هم به اثرات پرېوځي. بل لا چې په ده باندې پابندي هم ولګي او ټوله دنیا چې دا هغه به د نه خلاف شي. بل لا چې د دې ټولې دنیا دا پوځونه چې دي دا هم په ده باندې بیا چې دی حمله کولی شي، لکه امریکا چې کم ملکونه غواړي هغو سره چې کم نیټو پوځ دی دغه شان دا نور ملکونه سره هم یو ځای کېدی شي، لکه عرب ممالک چې دي دا ورسره پکې بیا هم یو ځای کېدی شي چې هغه په ایران باندې حمله وکړي، ځکه هغه به چې د دنیا معیشت ته چې دی دی نقصان نه کوي. بل لا د دنیا سره د دې رابطه چې ده هغه کټ کوي، انټرنیټ سیسټم کټ کوي نو لازم به عرب ممالک چې دي هغه به په ده باندې حمله کوي. دغه شان د پاکستان چې دی دا سره هم کولی شي، ځکه چې په ده باندې به هم اثرات چې دی دا به پرېوځي، په انډیا باندې چې دی په ده باندې به هم اثرات پرېوځي. نو دغه کیبلې چې دي دا څوک نشي کټ کولی، دا نه پاکستان کټ کولی شي، نه امریکا کټ کولی شي، نه نور ملکونه چې دي دا کټ کولی شي، ځکه چې د دې سره په ټوله دنیا باندې چې دی اثرات پرېوځي. نو ځینې کسانو په سوشل میډیا باندې دغه پوسټونه چې دي دا شیر کول، نو ځینې د جنګ اصولي نو د هغې د وجې نه دغه کارونه نه کېږي.